الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زه خپل طرفه او د خپل اراکینو طرفه یو ور بیا د خپل غیور قوم د خپل مشرانو د خپل ځوانانو خصوصا هغه صاحب شیخ بیدا حسین مظاهری د زړه گهرایونه شکر یاد کوم سغوی د دغ یو درام د سیټ اعتماد مانه وکړو زه د زړه گهرایونه دوی شکر یاد کوم لکه څنګه مو اول ورځې ویلو چې ټولو نه اول کوشش به مداوی چې یو مضبوط مرکز جوړ کو ان شاء الله مرکز مخکې مضبوطه خیمو به کوشش وی چې نور د مرکز مضبوط کو ان شاء الله و دې سره ایمو کو مراکین دي او زه لکه څنګه هغه سمونه حلب خسته او اغنا سیوا مخبل مانزو کیا یو دا حلب یو احد کړه ده سکمو ارزین راغلیو چوک به وځین راغلیو چوک به بل زین راغلیو چوک به سیاست نه راغلیو چوک به نورو تنظیمونو راغلیو خو نن ورځې سمو مرکز ته راغلیو ایمو واحد مقصد مو احد کړه ده سمو به مرکز مثبته پورا کور کړو مو څه سیاست نه یو راغلی مو څه بل څه ته نه یو راغلی ان شاء الله مو دغه مرکز ته راغلیو صرف یو مقصد مده چې هغه کوم خدمت کول دي ان شاء الله لکه څنګه مو ویلو مرکز مثبته سره سره مو به کوشش کوو چې یو مضبوط یو مهذب قوم جوړ کو ان شاء الله نه دا قوم به کله څنګه به جوړو دا قوم دا به څنګه جوړیږي زه خود سیایم چې دا مرکز دا قوم اخصورات کې به مضبوط جوړیږي یو مهذب قوم به جوړیږي چې مو کشران ایمو مشران دا ټول لاس کی ویر کی د قوم خدمات وکي دا نه چې مشر لګیاوي کشر مخالفت کوي کشر لګیاوي د مشر مخالفت کوي دینه بیا مضبوط قوم نه جوړیږي مهذب قوم نه جوړیږي په کور د کشر مشر مرګلی شي د قوم پر خدمات وکي د قوم په لسان عمل وکي ان شاء الله وریا نه د سمو یو مضبوط قوم جوړ شو مشر ایمو د قوم اساسا ده امام علی علیہ السلام کا ولاده چې د مشر مشوره د ځوانانو جهاد نه بهتره ده ان شاء الله د مشر دوی مشورونه ویلې چې غوي ټول عمر د قوم د پاره سرب کړي دي د قوم د پاره خدمتونه کړي دي مو غوړو چې مشر دغه تجربه نه پیدا و خو د قوم مخ کې بوزو او کشر متونایی ده مو غوړو چې د خپل تونایی به ځای استعمال نشي موسی په کور د مو مثبت طریقې صدا تونایی استعمال کو ان شاء الله ما امیده مشرانو نه مان دا امید بلکې امید نه یقین مده کشرانو نه ما دا یقین ده چې ان شاء الله دینه بعد به مو قوم پر خدمت کوو قوم پر به منډي ترډي کوو ان شاء الله نګدې ده یو مضبوط قوم جوړ کو ان شاء الله او مضبوط قوم به څنګه جوړیږي اټولو نوال شرط هغه امن ده چې مو خپل علاقې کې امن قائم کو د امن به څنګه کې مو په کور خود سه ده صدا خوره چپاره و نو خطرې پوره دایمو خوره ده زه اهل سنت ودونو ته دا دعوت ورکوم بیګما جامع شوی دي اهل سنت ودونو سره سرڅوي دغه خوره پاره صدای مور حیثیت لري هرڅوي یو شو تاسو ځوانانو ته صدق سټیج نه د منبر نه دعوت ورکوم اهل سنت ځوانانو ته سره شوي ایمو ځوانانو ساکینوي مشران روشي مو مشرانو ساکینوي څه په کور دغه کورمه کې کومې متنازعاتي خاص کر اسمکو تنازیدی مو اکثر مو جنگونه مو امن څخه خرابېږي هغه پس مکو خرابېږي نو مو اهل سنت ورور ته دا دعوت ورکو ځوانانو ته مشرانو ته چې ان شاء الله تاسو روشو مو ځوانانو سکینوي مشرانو سکینوي مو بعد ورڅو ان شاء الله ایمو انده کوشش دې چې مو ډېر زر سنټرال کورم لوور کورم دوري وکو یا وای ځوانانو سکینو یا وای مشرانو سکینو په دغه خبره اتفاق وکو چې دا خوره به مو په اتفاق ساتو دینه مخکې څه شوي دي څوره ړنجې شوي دي څوره بچي یتیمان شوي دي څوره ښځې کونډې بورې شوي دي نه غواړو چې آینده پاره ایمو دغه کورمه کې پاسوت وي قتل و غارت وي مو خیال چې دا انسانیت د کسان نه ده ان شاء الله مو به کوشش کوو چې کورمه کې یو نوې دور آغاز وشي دلته کوم پرکورانه هماهنګي پیدا وکړو کورمه کې کچېری مو دا نه وکړه نه تاریخ به مو بیا معاف نه کی
توفیقاتو پارا مولا علی باندې بلند دین علاوه سوشل میډیا د وخت ضرورت دی ویلې څه دنیا نن مثال موبایل تر ټوله دی څوره حالات یې هغه خپل لاس کې در سره دي نو په کار دی سوشل میډیا مو استعمال کو خو داسې طریقې سره استعمال نه کو څنګه نه مو بیا قوم وطن بدامنۍ طرف ته بوزو اکثر ځکه سمې مو ځوانان هغه ډېر درد لري خو په کار دی چې سوشل میډیا استعمالولو سره سم لږ تربیات په کار دی چې موږ صحیح طریقې سره دا سوشل میډیا استعمال کو ایمو یو کوم موقف وي هغه مو سوشل میډیا نه مختلفو ذریعو سره غلطو کمنټو کې هغه مو وکړو هغه نه بیا مو کوم موقف کمزوری شي په کار دی چې کومې مو سوشل اکټیویسټ دي هغوی ته زه دا ریکویسټ کوم سرسوی کینو متوسعه کوم یوه پالیسي اختیار کو چې دغې پالیسۍ نه به مو چلیږو یو مشر یو بیان ویر کی یو عالم یو بیان ویر کی بغیر تحقیق نه بیا مو سوشل میډیا کې هغه په خلاف کمپین شروع کو کومې مو قومي موقف وي هغه موقف مو بیا خراب شي او بیا مو ته قوم ډېر سپک ولیدای شي نو په کار دی زه سوشل اکټیویسټ ته دا اپیل کوم چې انشاءالله کوم اکټیویسټ دی هغه راشي مو سکیني یوې قومي پالیسۍ په تحت مو دا سوشل میډیا کو استعمال کو دین علاوه تعلیم خبره ده یقینا زموږ کسو چې مو تعداد ډېر زیات دی ایجوکیشن کې خو تعلیم زیات نه دی صرف تعداد مو زیات دی په کار دی چې مو تعداد سره سم تعلیم زیات کو مو پرایویټ کوم سکولونه دي مو سرکاري کوم سکولونه دي صرف په تعداد کوم ترقي نشي کوای چې بس مو تعداد کله سکولو چیټي وشي دوره رش وي څه ګاډي نشي تلای دې دوره اهمیت نشته بلکې تعلیم ډېر اهمیت دی چې سل کسوم تعلیم وکړي خو څه ښه تعلیم ورته میلاو شي معیاري تعلیم ورته میلاو شي مو ایجوکیشن لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده هغه لوړ د اسلام آباد ته مستولي دي صحت حوالې سره ویلې چې تاسو ته پاته ده چې یکې ضلع کې په کار دی چې یک یو د هیلث افسر ناست وي نن ورځې تاسو ته ټوله پاته دی چې یوې ضلع کې دوه افسران ناست دي موږ دې په خلاف مرګلي استولي دي انشاءالله دې نه به خبره کوو چې مو جان بوج کړي مو پر چنار حیثیت په کار دی خراب نه کی مو نه ټول دفتر روان دي مو ترقی حواله صحیح چونه اعتراض نشته مو غواړو چې څوره مو ترقی کوو اپر کورم اندوره د لور کورم آوکی اندوره د سنټرال کورم آوکی خو دې دا مقصد نه دی چې مو ترقی او تو دروي بل ترقی مو ځای تر ورسې په کار دی هغوی د خپل حق ویر کې مو ته د خپل حق هغه کې راکړي انشاءالله صحت حواله ستو استپاته دی چې څو وادي مو سوا شوې هسپتال اپګریډیشن خو څه عمل ونی اوسه پورې ونه شو مو حکام بالا ته دا اپیل کوو چې چونکې دا هډ کوارټر هسپتال ډېر ساړې زمانې نه جوړ دی اپګریډیشن په ځای مو ته چې اوس کوم اندازه لګېږي چې هغه ډیګریډ طرف ته روان دی نو مو حکام بالا ته دا اپیل کوو چې مو سره زیاتی ما کوي مو سره د انصاف وکړلی شي کومې وعدې بار شوي دي هغو وعدو نه د په کار دی عمل وشي د یا تاسو ته معلومات شته چې یوه طرف ته موږ تعلیم نه ډېر توجه ورکوو بله طرف ته کوم بچی دي کوم ځوانان دي هغه موږ منشیاتو طرف ته روان دي دوره ډېر ما په نظر څوری مو تعلیم کې سکولو کې تعداد دی هغه نه زیات تعداد موږ په آیس عادت شوه موږ په پډرو عادت شوه موږ د یایو هغو خلکو ته دا ریکویسټ کوو چې هغه دلته ډیلران دي هغوی خلکو ته نشې ورکوي چارس ورکوي آیس ورکوي پډر ورکوي زه خو داسې وایم چې روزې ګټلې نور یا ډېرې لارې شته نورا حمایت وکوي مزدورۍ وکوي بهر ملکو ته لوړ شوې دا خو ډېره بده خبره دی چې آیس مزدورۍ ته ته ناست وي خلکو بچي خراب کې و هغو پیسو نه ته خپل بچي ساتي ما خیال چې دا انسانیت ته کسانه دی دا ډېر زیاتی دی لکه څنګه تاسو ته پاته وي چې موږ ملانیان د صورت حال سره روبرو نو موږ بیا یو کوشش وکړو ډېره خوږه خلکو سره وکړه موږ ډیلرانو ته دعوت ورکړو هغوی سره مو میټینګونه وکړه سرڅوی موږ ته روزګار پیدا وکړو موږ روزګار دیر کړو خو دا کارونه پرېږدو الحمدلله تقریبا 90% هلته کمای راغلی دی انشاءالله هغه ته هر څه به موږ کورمې کیا کوشش کوو موږ قومونو ته دا سوال کوو چې یوه کلي کې منشیاتو 15 اډې چلیږي هلته مو 500 خونې اوسو ولې دوره ونه ډارېږو چې 500 خونو دا واس نه ونه رسېږي یوه سړي سه یو ټوپک ورسره وي هغه اډه چلوي نو موږ تاسو ته دا ریکویسټ کوو
ان شاء الله مو به هر کلي وطن ته ځو کمیټې به جوړوو هغه منشیاتو والا ډیلران هغوی ته ریکویسټ کوو کینو اوسه سرسا بل طرف ته لاړ شه بله مزدوري وکړه د نور بچي کورمې بچي دا ځوانان مه خرپوئ انشاءالله کمال یې وکړو خو ټیک دی کمال یې نه کولو مو ټولو کمونو سه په مشترکه طور پر هغوی په خلاف اکشن کوو بیا څه کېږي هغه د بیا کېږي که هغه بیا ډېر زورور وي بیا د خیر د اول مو مړه کړي بیا څه کوي بیا به کوو انشاءالله ما څه خبرې شوي دي هغوی هم ورته اعتماد راکړی دی چې کله قوم مو سمرګلی وي بیا به دا شی بندېږي که چېرې په یو حکومت یې مو پرېږدو ما په نظر بیا دا شی نه بندېږي چې کله مو ته وسمرګلي وو دا شی به بندېږي دین علاوه یوه ټولو نه ضروري خبره دا دی چې موږ دا 2 هفتې شوې دلته ناست یو کورمې کې څومره مسالې دي هغه ډېرې وړې وړې مسالې موږ ته دلته دفتر ته راوړي که دا ټولې مسالې خو دلته دفتر ته رسي نو ما په نظر چې موږ به 1 منټ پرالی نه شو چې کومو حقوقو پر اواز بچات کړو نو موږ قومونو ته دا اپیل کوو چې هلته خپلې کمیټې شته هر کلي وطن کې مشران شته دا وړې وړې مسالې پکار دی کلي لیول نه حل شي کال به تیر وي بیا به سبیله دا ټول قوم یایي چېرې انجمن مو ته څه وکړه سیکرټري مو ته څه وکړه نو چې دا زه 2 هفتې مه تېرې کې زه دوره نه یم لیا صرف همدا وړو وړو مسالو نه نو پکار دا دی موږ ریکویسټ قوم ته کوو انشاءالله موږ کمیټې جوړیا دي خو چې کومو وطنو کې کمیټې نه وي جوړې شوي موږ به څو ښکلي وطن کې به کمیټې جوړوو دا سوال به ورته کوو چې دا وړې وړې مسالې انجمن ته هم راوړئ و عدالتو ته هم راوړئ عدالت وړې مسالې عدالتو څه ضرورت دی چې موږ یوسو عدالت کې خو فیصلې کېږي خو یې فیصلې بنیاد نه ختم کېږي نن فیصله وشي صبح بیا هائی کورټ ته لاړ شي بیا سپریم کورټ ته لاړ شي کسې مسالې بنیاد نه ختم کېږي که موږ یوه مسله کلي وطن کې حل کړو هغې بنیاد ختم کېږي هغه به ډېر متمؤثرې وي انشاءالله نو موږ ریکویسټ کوو قوم ته چې دا وړې وړې مسالې انجمن ته مه راوړئ خپل کلي لیول نه حل کړئ چې موږ قومي حقوقو لپاره مخکې کار وکړو چې ورته لیا وو دین علاوه اکثر زموږ کورمې کې داسې غریبان شته داسې مریضان شته چې هغه هېڅ واس نه لري هغوی ته بیمارۍ پېښه شي چا پښتورګي پیل شي چا زړه بیماري وي چا بله بیماري وي نو هغه خپله ماښام ته روزي نه لري هغه نه 50-60 لکه روپۍ لګېږي لکه څنګه دا 2-3 ورځو کې به تاسې لیدلي وي حسن مرتضی یو بچی و یو شهید بچی و هغه څه چې زموږ ځوانانو کوم سوشل میډیا نه کمپین واچلولو زه هغوی هغه زه اپریشیټ کوم انداسې امید لرم ټول قوم نه چې داسې غریبان چې هغوی بل څه واس نه وي په کار د هر وخت هغوی سره موږ مدد وکړو او خپل ځوانان چې کوم کمپین چلوي هغوی سره موږ تعاون وکړو انشاءالله موږ هر قسم تعاون ته هغوی ته راضي یو حکومت په باره کې به زه یوه خبره وکړم کوم نوي ډي سي ای سي راغلی دی ټولو نوال د سټیج نه هغوی ته مو ویلکم یایو خو دا امید ونه لرو چې په کار دی هغوی د عدل و انصاف سره فیصلې وکړي که عدل و انصاف سره فیصلې نه کوي بیا وطن کې امن ممکن نه دی دې نه مخکې کوم ډي سي لاړو لکه څنګه تاسې ولیدو ما په خیال ما بېګیا کمانډینټ سره دا خبره کوله چې موږ تورای دوره وفادار قوم یو چې که موږ سره څوک ادارې برابر ښه وکړي هغه موږ نه پوهېروو موږ ته هندو کچا ډانډ جوړ کړی دی نن بیا هندو ډانډ په نامې یادوو که بیا څوک بعد څه وکړي نه پوهېروو ښه ادارې برابرې چا نه پوهېروو بعد ادارې برابر چا نه پیو نو موږ نوي انتظامیې نه دا امید لرو چې عدل انصاف سره د فیصلې وکړي انشاءالله بیا امن ممکن دی چې دلته راشي که عدل انصاف سره فیصلې نه وکړو بیا به دا ګیلای قومونو نه وي دا به بیا انتظامیه ذمهواره انشاءالله اهل سنت وروران مو سره په دغې راضي دی بېګایه مو سره جامع شوي دي بار بار مو سره رابطې کېږي چېرې ته زموږ وطن دوره وکړه سنټرل کورم ته راشه دښته راشه هغوی په دغې خبرې راضي دي چې وطن کې د امن وي ویلې چې ټول تانګ دي ټول بدامنۍ نه تانګ دي ویلې چې بدامني وي بیا به کورمې کې ترقي نه وي بیا به ټوریزم ته خلک نه رسي بیا به اسپتال اپګریډ نه کېږي بیا به ایجوکیشن کې ترقي نه کوي امن ټولو نوال شرط دی نو هغوی ته مو یایو چې هر څوی امن دپاره کار وکړو حکومي مو پولیس نظام دی دلته ډېر کمزوری ورکړي دي نو موږ داسې یایو چې پولیس نظام د په کار دی ټیک شي د هغوی د ښې طریقې سره تربیت وشي انشاءالله مو قوم شانه به شانه هغوی سره ولاړ یو هغه صورت کې چې کله قوم خدمت کوي
کچو کې قوم خدمات کوي یا عوام خدمات کوي هغه سمو هر وخت مرګلیو که بیا د عوام خدمات نه کوي موږ بیا خلاف یو ان شاء الله. لکه څنګه هغه صاحب مسجد خبره وکړه، مسجد جوړول یقینا صدقه جاریه ده. صدقه جاریه څه ته یې یخ ته یې څه کله ته مسجد جوړ کړی دی یا د مسجد کې چندا چولی دی که ته مړ ویای دي ثواب درته میلاویږي ان شاء الله. هغه صاحب مو تندا ټوس کړه کړی دی چې یو ښکلی مسجد به جوړوو ان شاء الله. مارچ کې به دیني کور شروع کوو او تاسې ټولو نه امید لرو، مسافرانو نه امید لرو، هر چا نه امید لرو چې مسجد جوړولو کې موسی بړ چړ کر ایسا واخو او صدقه جاریه ده ان شاء الله. قیامت ورځ پورې به دې ثواب میلاویږي. ذخیر کې یو ور بیا تاسو شکر یاد کوم ان شاء الله. ټیم سبا زنا خبرې د سیدی څنګه په هله ډیسکس کولې نه دی پکور ان شاء الله. واخ سبا غیا ډیسکس کوو موسی مختلفو ذریعو سره زیاتای کیږي. مو ابو ته ټولو ته انتظامی ته حکم بالا ته ریکویسټ کوو چې انصاف عادل سره کور وکوي ان شاء الله. بیا به مو د سمرګلیو واخیر کې زه تاسو بیا شکر یاد کوم. ډیره مهرباني، خدای مو خوشحال او آباد لره.